بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. ځکه ثواب د طاعت ثواب بالا ملاویږي چې ایمانی، چې ایمان نی نو بیا ثواب نه ملاویږي. چې ایمان نی کنه عقیده نه برابر، توحید دی نه ازدا، عقیده د توحید دی نه ده، بیا تعالی ثواب نه ملاویږي، نه په خیراتونو نه دارنګې په جماعتونو جوړولو باندې، حتی که د خانقاوې تعمیر ولنګي د خانقاوې تعمیر حفظ باندې نه ملاویږي. چې ته زه به د حافظ پلار شم، عقیده دې غلطه ده، بچیم داسې ځای ته لېږي چې عقیدې په مړو جوړه ده. خلکو ته وایي دا مړي لیدلم کوي، دا کتلم کوي، نه په نقصان هم ورکوي. دې کتابونه ګوره که نه، دې زما زوی حافظ شو، عالم شو، پټکې و، دستربندي ده او ګونه او رش روش او په فیسبوک کې راغلی دی او داسې چل شوی داسې چل شوی. هلکه عقیدې خو ګوره که نه. هغه عبدالرحمن بابا وی منځ یې ګوره چې چغجي دې کومه ټاکه، په ظاهري پټکي او په ظاهري شوشه متاثره نه شي. نن زموږ ټول سیسټم د ظاهر نه متاثره کېږي ډېر زیات. نه منځ یې ګوره چې چغجي دی او کومه ټاک، ته دې اډو حفظ ونه کې، ته دې اډو علم ونه کې، ته دې اډو پټکي په سر نه کې عقیده صحیح زده کړه. د خانقابې د آبادونو نه بل وی کاري هم د خانقابې ان اول بیت اذع للناس للذی ببکة مبارکه، په مخ د ځمکه ړومبنی کور دا خانقابه جوړ شي. بیا چې کې څوک یو خښته لګوي او پای کې څوک لږ لږ همت کوي، ډېر لوی عمل نه دی. د مکی قریشو د خانقابې تعمیر کو، الله وحی رولی گلا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. تاسو دا سبب د نجات ګرځوي. سوال نه پیدا کیږي، عقیدې مو غلط دي، عقیده مو ټیک کړه. چې عقیده مضبوطه شي کنه بیا لږ عمل هم پیدا ورکوي. چې عقیده دې صحیح نه ده نو بیا غټ عمل هم پیدا نه درکوي. ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. پورا قرآن چې پاڼه راړی صحیح عقیده پکې، ته قرآن ته کښېنه، تا بیا څوک نشي دوکه